غریبا بیا برستم داسې شي غریبا وسيعود او ذره چې وبګرځي کما بدأ لکه څنګه چې شروع شوی دی بیا به واپس غریب شي قلد اوانه وی ناشنا بشي مسافر بشي فتوبى للغرباء خوشالي د فارض غرباء چې څوک دغه ټیم کې په دین باندې چلیږي دا به غرباوي دا غریب وخی کنه دا دغه لپاره خوشالي ده وهم الذين دا کسان دي یصلحون چې اصلاح کوي ما ده هغه افسد الناس چې فاسد کړي دي خلکو من بعد پس زمانہ من سنتي د سنت زمانہ دا بته فساد د سنت چا راوسته له اب بیا تو واپس دا کوي په دې کې خکار ګرځي چې دا هغه د حضرت نبی دا رحمه الله تعالی او ډېر دا سوالونه چې کوم شریعت سره موافق نه دي خلک شریعت ګڼي نو په هغې باندې دا کلامونه ډېر کړي دي رواه ترمذي ما وایي چې دا اولنۍ جمله شیخانو کړې ده دا راوړې ده وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یأتین خامخا براشد ما په امت باندې یعنې زمانه یادوي لکه څنګه چې راغلې وه فبني اسرائيل باندې حذو النعل بالنعل بشانت د برابرې دلو د پانی سرا د پیزار سرا پیزا سره برابرې څنګه برابرې د یو پیواله د بلی سیادې چرته داسې څوک لیدلی دی چې دکاندار ته ووایي یو جوړه څپلۍ راواله چې دا ښۍ خوا دای نهم نمبر 9 نمبر وي او دا د ګسې خپې والا دای 7 نمبر وي دواړه یو رنګېږي حذو النعل بالنعل بني اسرائیل علی بنینا دا بنینا دی بنینا چې مضاف شو اسرائیل ته نو اضافت سره نون وغورځېد ولې غورځېږي دا په عوض کې راغلی دی د تنوین او د په اضافت سره تنوین غورځېږي نو دا چې د هغې نه په عوض کې راغلی نو دا به په اولاد سره غورځېږي او تنوین ولې غورځېږي عدل کې په انقطاع باندې د مضاف مضاف الیه په منځ کې شدت اتصال دی او اسرائیل خو پېژنئ د یعقوب علیه السلام په دې کې دوه ریګانې یو ریدا ده د جمهور عالمان چې خپل نوم یعقوب دی اسرائیل لقب دی دویم قول هغه د علامه ابن خلدون دی وی خپل نوم اسرائیل دی او د یعقوب لقب دی وفيه قصه چې دا په پیدایش کې وروسته شوې وه ځکه ورته یعقوب وایي کیسه پکې ده روح البیان کیسه نقل کړ نو ګوره دوه شولې اختلاف راغلی دویم دا دی چې جمهور عالمان وایي اسراء به معنی عبد ایل به معنی الله عبد الله ابن خلدون وایي نه دا خو عربي نه ده په عربۍ کې مضاف ولي مضاف الیه رسته او په غیر عربی کې عجمی کې خو مضاف الیه مخکې وي مضاف وروسته وي د زید غلام د زید بس د زید ټرک غلام زیدین یعنی غلام زیدین و ټرک زیدین دا فرق دا کوي کنه په مضاف په عبرانی کې دقه رنګي ابن خلدون وایي دلته معامله ده نو وی ابن خلدون وی اسراء معنی دا الله د ایل معنی دا عبد راجح په دې دوانو قولین کې قولین د چاري مناسب د جمهور عالمان دي او د یعقوب علیه السلام ته اسرائیل ولی وی لانه اسرى بالليل مهاجرا الى الله تشفيه هجرت کړي والله تعالی تا مسما شو په اسرائیل نمبر 2 لأنه أسر جنيا
کان یطفئ سراج بیت المقدس د بیت المقدس دا ډیوا دا چې به کوم پیري دغه کوله بندوله وجله وې هغې قیدي کړی و ځکه ورته اسرائیل وي اسراء معنا قوت دا یو طاقتور دغه شخصیت اسراء معنا دا عبد این معنا الله نو دی عبدالله عبادت یې ډېر کوه ځکه ورته اسرائیل ویلی حذف النعل بالنعل حتی ترضی پوری انسان منهم کچدید دیون من آسو کو اتا امه چراته یې کړې خپلې مور ته علانیتن لکان ایبه فی امتی په امت زما کې من آسو یسنو چې کوي به ذلک دا کار د چا مور ته راتګ کړی علانیتن خلک چې خبر شوی وي په بني اسرائیلو کې نو زما په امت کې به هم داسې کفسان پیدا شي العیاذ بالله چې مور ته به راتګ د بل د خدای دغه نه دا وینا ده چې یو زنانه خاوند وفات شوي او بیا چې دی نو یو ټیم داسې راغلی چې زړه به ورته خرابېدو هغه خو خاوند نو هغه ته یو ډاکټر هغې دوایي سره کار نه کېده نو الټراساونډ یې کړی نو هغې ورته ویلي چې یاره ستا خو دغه دی دا حمل دی دا څه خبرې کوي الله خاوند نشته نو حمل دی کوم ځای نه حمل بیا چې ټول دغه کړی و نو چې ستا سره کمره کې څوک وي نو زوی وي راسره نو ویل څه شی خو د خوراک کې نه درکوي وایي راکوي یو ګیلاس پی راله راوړي هر ماخوسته دغه ورځ باندې د داسې کار وکړه په دې شپې له چې ځان سره هغسې ګیلاس د پیو ډک کېده او ته هغه وڅښه او هغه ته دا په شوشېږي چې دا زما دی وڅښه نو دې زوی چې وله په ګیلاس کې پی راوړي د نور بالمعمول په شان ته نو دا زوی په څه پسې بار ته رالېږلی دی زری د دې زی والا دا پی ګیلاس د کټ د لاندې ایښی و بل چې د کټ د لاندې صفا پروت وي هغه یې په دې میز باندې ایښی نو د زوی په مخامخ باندې پی وڅښل زوی دا محسوسه کړله چې ګینې بیا یې هغه پی وڅښل ښځه به نشی دې ورته ځان غلی کړی و کټ ته به یې ورختلی و نو بس په خپله کې پوه شوي ده چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم اصل ځان نه خبر نه کوي داسې خلک چې کله راشي او دا قصې په تاریخ عام شي او دې باندې به وعظ او نصیحت به څه اثر وکړي په داسې خلکو باندې ګرانه وإن بني إسرائيل بشك بني إسرائيل تفرقت فرقي فرقي شيوانا 72 ملة وأويا فرقي فرقي وتفترق أو فرقي وشزما أمة 3 أويا ملة كلهم في النار فغير ملة واردنا قالوا نذيوت من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي دلتا 2 اویا ډلې راغلي د بني اسرائیلو په بل روایت کې 3 اویا ډلې راغلي دي په کتاب الادیان کې روایت ته 6 ډلې هغې کې راغلي دي بني اسرائیلو نه جوړې شوي تطبیق اوس کوه ملا صاحب جواب دا دی چې دا عددونه 2 وې 3 وې او 6 دا د پاره د تکثیر دي د دې نه یو عام خاص ټارګټ مراد نه دی او دویمه دغه دا دی چې ټکي د 6 به جوړې شوي وي خو بیا به رجع دي 2 اویا ته کېږي 2 اویا نو دا ډلې د دې امت نه به هم دومره ډلې دغه کېږي دا صحیح الملل والنحل کی وای چې بنیادی څلور ډلې قدریه خوارج روافض صفاتیه دیو به ډلې شوي دي نو دوه ډلې حساب شي
شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله فرمای کہ دا لس دلیلی بغټه سطح باندې یو خو اهل سنت والجماعت دے دا ناجیه دا بل خوارج دی بل شیعگان دی ځان له څونه ډلې دي معتزله دي مرجئه دي مشبهه دي جهمیه دي زراریه دي نجاریه دي کلابیه دي او شیخ ادریس کان دهلوی رحمه الله هغه دا فرمای صاحب علیه رحمتا دا دی مفسر او محدث دی کان دهلوی صاحب زمونږ شیخ الشیخ په واسطه د شیخ حسن جان شهید رحمه الله صاحب نو دا چې دی صاحب علیه رحمت دا وایي اته غټې غټې دغه دي دا ډلې دي ادریس کان دهلوی صاحب وایي چې شپږ ډلې دي کان دهلوی صاحب فرمایي چې شپږ ډلې دي خوارج دا بیزان له پنځلس دي شیعگان دا بیزان له دوه دېرش ډلې دي معتزله دا بیزان له دولس ډلې دي جبریه دا بیا درې ډلې دي مرجئه دا پنځه ډلې دي مشبهه دا بیا پنځه دي دي او شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه وی اته دي معتزله دي دا شل ډلې دي شیعه دي دویش دي خوارج دي شل دي مرجئه دي پنځه نجاریه دي درې مشبهه یو ډله جبریه یو ډله او یو ډله د اهل سنت والجماعت دا کومه یو ناجیه ده ما انا علیه اهل سنت واصحابي والجماعه څلور مانه مذهبونه دیو د قرآن سنت او د صحابه قائل دي اجماع د امت چوته کوي ما انا علیه واصحابي نو ما انا علیه دا سنت شو او اصحابي دا اجماع شو او ما انا علیه قرآن و سنت دوانه دي قرآن و سنت ځکه پیغمبر اسلام په څه باندې دی قرآن موږ ته چا راوړی دی رسول الله سنت د چا دي د رسول الله نو دا کې کتاب و سنت راغلی او صحابو کې اجماع راغلی او قیاس دی بار شو نه دی اعتبار قیاس خو مثبت د حکم نه دی مظهر د حکم دی کتا قیاس په منسوسی آیات باندې کړي نو دا خبره قرآنی شولا او کتا قیاس کړي په منسوسی حدیث باندې هغه باندې حمل النذیر علی النذیر کړي دا بیا چې شی مناسب سنت رسول الله قیاس خطا ته اظهار کړي دي چې اوس دا ټکی راغلی دی او په قرآن او په سنت کې په دې صراحت نشته دی د دې حکم په قرآن حدیث کې شته خو پټ دی نو هغه پټ حکم یې د قرآن او د حدیث نه راښکاره کړي د قیاس مرجع څه ته د قرآن ته ده او سنت ته ده دې باندې څلور واړه مذهبونه بالکل فټ دي نه دی الله تعالی مونږ نه بار دا واقع شي بس ناجیه د غلا فکر دی او به په دې کې حنفیت او مفتی فرید سے رحمت اللہ علیہ و فرمائل وی دیوبندیت د دې معنا څه ده حنفیت علماء دیوبند چې څومره په کوم مضبوطی طریقې سره حنفیان دي نو خلکو کې تاسو حنفیان په دې خالص په حنفیت کې روان تازه اوس رواه الترمذي وفي روايه احمد وابي داود عن معاويه رضي الله تعالى عنه سنتان وسبعون في الجنة في النار سنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة والجماعة ذات مقلدين السلور وعن إمامات
وإنه بشكا سيخرجوا زرد چراو بوزی زما په امت کې اقوام قومنا تتجارا بهم چې سرایت بکی په دیو باندې تلک الاهواء دا خواهشات لکه څنګه چې سرایت کوي کلب بیماری په خپل صاحب باندې پاتې باندې شددنه یو رګو ولا مبصرون یو بند مگر هغه ته داخل شي. دا روایت ابو داود شریف راوړی احمد وسکت علیه چې هغه په سکوت اختیار کې دای نخوي د صحت او معاویه رضی الله عنه نقل کړي نو معاویه بن ابي سفيان دا څنګه مراد دی الاموي ابو عبد الرحمن د حضرت عمر سے په زمانہ کې گورنر پاتې شوی دی معاویه بن ابي سفيان 130 احادیث تدنا رانا یو روایت کې راغلی دی چې یو ورځ د انور د تبوک په غزوه کې د انور داسې خړ خړ ښکاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبرئیل امین نه وایي تاسو کو چې د انور ولې خړ دی یا رسول الله معاویه رضی الله عنه وفات دی اغم جنازې لرا ملائکه را خوشوي پړې کثرت سره وای ما چې دا دونه ډېرې ملائکه ولی په کثرت سره دغه شوي دا را خوشوي دي لکثرت قراءته قل هو الله احد قل هو غیر زیات دا وی په برکات باندې وتا ملائکه راغلي علماء وایي چې 200 کړه د ټول ځانه قل هو وای د جنازې له ملائکه راځي او کارش وی کارش په شکل کې راځي د مرغان وی به نه نور خلق به نه کنه وی به نه اور لرا بشي څنګه درا نو دا روایت صحیح شو که غلط شو چې معاویه رضی الله عنه وفات کې او اغلرا دې زیاتې ملائکه جنازې راغلي دي او ما ته ویل چې معاویه رضی الله عنه په زمانه د حضرت عمر صاحب کې گورنر پاتې شوی دی بیا نو روایت ٹھیک شو که غلط شو صحیح شو ٹھیک ہے ذرا څنګه مراسم نو دې کې دا مسله دا په یو ځای کې په داخل کې ما ویل نو بیا یو مولوی صاحب ما راغی نو ویل چې معاویه رضی الله عنه مړ کیستو پاتې شوی ځان ته په غزوه کې کړو پاتې ما ورته وویل چې زه هېڅوک نه یم خو اوس الغابه خیر راواړه بیا چې رسمېدا شوی په اوس الغابه کې خو ویل شپږ معاویه رضی الله عنه د صحابه په نومونو باندې راغلي ماشاءالله دا چې دا کوم وفات شوي وو هغه معاویه ابن معاویه وو هغه معاویه ابن معاویه وو او دا معاویه بن ابي سفیان دی یاد مو شوه خبره دا مسلې یو دغه خو نه یې پکې ډېر نومونه صحابه کرام په یو نامه باندې ډېر دغه وي ډېر عبدالله په دې نامه باندې 1.5 صحابه کرام عبدالله 1.5 صحابه کرام نو مقصد مې دا و چې ارزه کې زر تحقیق مه لګوئ کله ناکله خبره یو شان دی کله بل شان دی تحقیق نه مقام کوئ کلب بیماری څه ته ویل کېږي د لیوني سپینه چې انسان ته کولی کېږي لیونی سپی د هغه نه چې هغه چا لره دغه چکولی کوي که د هغه نه دا بیماري لګي حقه نه مراد ده د لیوني سپي علامات درته معلوم دي سترګې سري لکۍ په پښو کې ګیره کړې وي په هر انسان باندې حمله کوي د حملې سره غپ غپ نمی کند دا عملی سره غپ غپ نمی کند نو دی ته ویلې کېږي لیوان الترغیب والترهیب د منذري علامات یې ښودلي وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله بشک الله جل جلاله نراجم کی زما امت یا دې ویلي چې نراجم کی امت محمد صلی الله علیه وسلم په گمراهی باندې دا څومره ډیر امت تیر شوی دی او روان دی په کروڑ ها باندې موجود دی او تیر شوی دی
دا په تقلید راجمعونو دا ټول غلط دا وید الله علی الجماعت دا الله پاک دا خد جماعت دا الله پاک امداد د جماعت سره وید الله لاس الله په جماعت سے لکه ید الله نه مراد څه نه ده چې د لاس دی لا هكذا لا هكذا خلک وایي کنه دا پلان کې وي په پلان کې باندې د پلان کې لاس دی د زکه د سې دی څوک ورته سویلې نشي د گورنر لاس دی د بل لاس دی ید الله معنا دا سره د جماعت سره د الله د جماعت چې ځان نشي انسانان نه دا تم نشي جماعت غټي نه دنیا دا غړي دي کې په مسلمان جماعت ومن شذ شذ فی النار تو چې ځان نشو ځان له بشي پنار کې اند دا ځان نواله دي ته نه دیږي چې جنت لبلل شي دې چې ځان له جنت لبلل جنت کې خلق اجتماعي یو بل سره ملاوي په جهنم کې به انسان په صندقان کې بند دا بدا مخصوصي چې ګني بس صرف زف عذاب کې مبتلا یم اکثر حالت به دی کله نا کله به یو بل چې سوري او یو بل تبکندري کوي یو بل بویني کندري به یو بل د استاد بي د لاس زتانګي ما بل و استانا زتانګي ما نور ځان نواله د جماعتنا دا فکر نه ومن شذ شذ فی النار او ترمذی پدې کې سليمان بن سفيان التميمي ضعیف راوي او نور شواهد دا حدیث لري تلخیص الخبیر کې مولا ابن حجر سے شواهد راوړي دي او حاکم سے مولا راوړي دي وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا تابعداریو کې سواد اعظم سواد اعظم غټي ډېری دی سواد وروالي ته دا رواني لاندې د ځمکه نه ښکاري ځمکه تور ښکاري په ځمکه باندې د نور دې نشي لګېدلی دونه غټه ده د یو سوری د بل سوری ځمکه توره ده سواد دغې ته وایي دا عبارت باندې چې دا سپینه پاڼه باندې چې لیکلي وو چې دې ته هم سواد وایي ځکه دا سپینه پاڼه یې څه کړله توره کړه وسواد خواندن او په عبارت لوستلو کې تاوانای ده طاقت ورته کیشه ارشاد استاد کیشه میر شریف او فانه من شذ شذ في النار ودي حدیث کې ابو خلق الاعمال نو هغه ضعیف دی په معنی دی نور روایتونه معلومه ده چې روایت بدال دی وانا انس رضی الله تعالی عنہ قال فرمای قال لي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بني اے بچویا یا بنیا د تصغیر د اول راوړه د تصغیر د شفقت یا بنیا اے بچویا رسول الله صلی الله علیه وسلم شاف نه ما کان محمد نبا احد من رجالکم جواب دار حقیقتا اب نه دی او دلته دی حدیث کې شفقتا اب شو او بعضی وی چې دا حدیث چې کوم دی ضعیف دی په دې کې علي بن زید ضعیف دی او بیا امام ترمذی رحمت الله علیه ته حسن ویلې د نور شواهد د ولینا اصلي جواب دغه شو ها چې دلته شفقتا شو او په آیات کې چې نفي د قوت راغلی دا هغه حقیقتا دا ان قدر تک قدرت ولري چې سبا کې او ما قام کې ونی قدرت کې غش کینا د احد د یو مسلمان د بار په حال دا کار وکړه ثم قال يا بني وذلك من سنتي دا زما د سنت نه دي چې مين او زما د سنت سره د زما سره مين او دا چې زما سره مين او کان معي فی الجنه دا زما سره په جنت کې د جنت کې به د مشرم دا زما یو شریکان معي فی الجنه کینا کول د مسلمان سره فکر نه دي هم او د دې اصلاح چې څه سره کېږي په عمل سره هم کېږي په ذکر سره عمل نشته په چا سره دي دغه دا کینه ده نو هغه راته یو ډالۍ ورکړه کینه به دې ختم شیطان به وایي چې دا کینه مې ورته په زړه کې ارتولې ده دی خو چې کوم دی نو نقصان دی ځکه کینهګر یو معذور دی یو ماجور دی او یو معذور دی دا وسره یې زده کړه دی سره کینهګر په څو قسمه معنی دی
یو ماجور دی یو معذور ګناهګار دی او یو محذور عذر دی او د نه ګناهګار دی او نه نیکوکار کوم چې نګر هلکه ماجور دی چې کوم عمل کوي په خلاف د مقتضا د کینې باندې کینه ورته وایي چې دې سړي ته ضرر ورسوه دی راپاڅېږي او سړي ته د ضرر په ځای خیر ورسوي نو دا کینهګر ماجور او په خپل ډالۍ ولاړه چې کوم کینهګر نه جوړ شي ماجور اجر والا او یو معذور دی چې کله دی عمل کوي په مقتضا د کینې ضرر رسوي من شر حاسد اذا حسد اظهر الحسد وعمل بمقتضاه او یو چې دی مولوي صاحب معذور دی چې په زړه کې کینه راغلې ده بې اختیاره خو د کینې په مقتضا باندې عمل نه کوي نه ورته خیره کوي نه ورته کنځلي کوي او نه ورته کوم ضرر رسوي نو دا څه دی ملا صاحب دا معذور دی نو د کینې دقه علاج دی چې بس هغه انسان سره ښېګړه شروع کړه بس دا وچلتا او دویم علاج یې په دقه ذکر د لا اله الا الله سره دی ګوره په الله ریب کې د دې زړه کبر غرور حسد کینه ریا دا د دې زړه نه به پرې وباسي الله په سر باندې به دې شکرۍ ښودي هغې ته به یې ورولي اله سره به یې شاته غورځې او په الا الله سره به زړه نه ضرب ورکړي د انواراتو د باري تعالی نو بیا ورته ګوره چې دا کینه ختمېږي که نه ختمېږي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي جاءت منقول ورکوي زما په سنت باندې ان فساد امتي په هغه فساد امت زما کې د لپاره اجر سلو شهیدانو دی سلو شهیدان ګوره چې کوم ټیم کې فساد د امت راغلی غلبه د بدعت او د جهل راغله مرقات د ملا علي قاري وایي نو لوی اجر او ثواب به د شهید صاحب په دې میلاو شي یو روایت کې دا راځي چې د کومو شهیدانو اجر وایي د احد او د بدر د احد او د بدر د شهیدانو اجر به ورته میلاو شي ځکه دا منګولي په سنتو لګول مقصودي دي که امت کې به فساد راځي ته چې یو یې بس دا یو چې کوم دی دغه دی دا ځان کافي وګڼه بس ته د هغې خلاف کوه خلقو کی اشاعت د سنت کوا خلقو سنت ترا بلا بس دا لکھتا عمل فساد امت فلہو اجر مئت شہید ندا بل ذکر علی فلہو اجر شہید فلہو اجر شہید باقی کی یو شہید اجر دا شوی دی دا راغلی دی تبرانی راوړی دی او حلیت الاولیاء راوړی په هغې کې عبدالعزیز بن ابي داود ضعیف دی او په دې کې حسن بن قتیبه دا دغه دی دا ضعیف دی خو په فضایلو کې کار کوي وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حين اتاه فهو کہ چرانے تو عمر فقال وی ویل انا نسمع من اور احاديث سجما دا بده کہ میں تدری اقوال ویلی پاول کر کے میں یہودیانو نہ تو جو گناہ کی تعجب کے اور منگلارا افترا ایستا سدارے مبارک اشتا ان نكتب بعضها جمن کی بازی ولی اجازت ہے کہ بازی ولی فقال پیغمبر خدا تو فرمائے متهوبکون انتم آیا تهوبکون کی استحقاص متهوبکون معنی څه یعنی متحیرین استحقاص لکه څنګه چې حیران شوي یهود او نصارا لقد جئتكم بها ما راوړی تاسو د دې دین لره بیضاء سپین نقیة صاف سترہ ولو کان موسیٰ حیاً تو موسیٰ علیہ السلام بندیوے ما وسیغہو الا اتباعی نفوے جائز داغل پار مگر صرف زماتا بیداری خپل بانی موسیٰ علیہ السلام جوان دیوے حیات وے اغم آغا خپل کار پریخو دیوے ما امتی بجوڑ شوے وے تاسو بے اولی پہ یہودیت و نصرانیت نا متاثر ہے تحوک ولی کوي
دې کې مجالد بن سعید دې په هغه کې مقال دی لیکن دا روایت صحیح دی د وجې د نورو شواهد نه شواهد یې ډېر دي نو تورات د دې قتل په دې نیت باندې چې صاحب د هغې څه مناظره راځي دا جایز دی اسی قتل دا جایز جواز نه لري او په کوم روایت کې چې داسې راغلي ولو کان موسی و عیسی که موسی و عیسی علیه السلام ژوند دی نو ما وسعه هغه روایت کې چا دس کړی د ځان نه پکې عیسی علیه السلام داخل کړی دی ځینې په روایت کې د موسی علیه السلام سره عیسی علیه السلام نشته دی او عیسی علیه السلام ژوندی دی دا زمونږ مضبوط عقیده ده او بر اسمان ته ختلی دی الله خېژولی دی او دې به راکوزېږي دا زمونږ ایمان او عقیده ده وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول طيبا او مزيدار پاک شراب طيب هغه طریقې چې حلال وي مزیدار وي وعمل عمل کو سنت کې او په امن کې شو خالق بوای قبول شرط دنا داخل هي جنت فقال رجل يا رسول الله ان هذا بشكدا چې يوم ان الذي دي په خلق کې قال وسيكون ذل کې شي په قرون په زمانو کې بعد په زمانه راو ترمذي وانا ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم په شکدا په زمانه کې چې چا جبري حکم کوم دا سنا عشر مال سمي هغه امر به چې د تام شهر باغ باندې نه هلاکا علاج وشي او به بل شي دا زمانہ چې عمل حکم هم د دینه به عشر ما په سمي هغه باندې د تام شهر باغ نجات من ذکر او ترمذی په دې کې نعیم بن حماد دی او هغه د صدوق درجه والا دی او د صدوق درجه والا راوی روایت حسن وی دا روایت چې دی سیبا دا حسن شو حسن دین امر بالمعروف او نهی عن المنکر مراد ده اوس که تاسو وی امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې په نهی سو عمل وکړي یو در نه پاتې شي نو نجات درته نشته نجات درته نشته او بیا به دا زمانه راشي که چا نهی سو باندې عمل نه کو په لسمه یې باندې کوم هم به ورته نجات دغه شي دا میلاو شي او امر بالمعروف نهی عن المنکر کوم دی د چا نه لاس ته ولید چې کټ شو څوک دی ولید چې راجم شو دا دغه دراله امر بالمعروف او نهی عن المنکر دغه تینا دغه شو دا مراد شو اما د خلق ته امر پنی کوي او خلق د بداینه منی کول دعوت تبلیغ او د علماء وعظونه نصيحتونه دغه په دې کې شامل دي وعن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم الذين راشي قوم پس هدایتنا كانوا عليه شدي باغي باغي مددي ورا تک کړي وجا غاړي تا کلم چې قومونه هلاک شوي دا په دې جدل هلاک شي ثم قرأ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په تایید کې د آیات ما ضربوه دې نه بیانې دې لاره کستا لپاره الا جدلا مگر جګړه دیو چې دا کوم بیان کوي بیان نه مراد څه دی جګړه ده بل هم قوم بلکې دا قوم دي خصمون جګړه مار او احمد ترمذی ابن ماجه جګړه خوشي هغه اختلاف ورون دي شو باندې کوم اختلاف هغه د دین د پاره انکارې پیدا نه دا اختلاف د څه پیدا ده لکه په اتفاق کې هغه نه پیدا نشته اتفاق یو نه پیدا نشته د اتفاق د څه مثال دی لکه داونه ټول اتفاق وکړي چې موږ به امرود کوو بس په دنیا کې به یو میوه ملاویږي چې امرود بل به ملاویږي او کبیا داونی دا اتفاق وکړي د ټول باغ والا چې موږ ټول به صرف یو ونه به دغه تودا میوه نیسو بیا به نور باغ تش پاتې شي او که دا یو ونه په خپل مابین کې اتفاق وکړي نو یو څانګه هغې ته به دا امرود ته والی کې چې صرف یو څانګه به امرود کوي نو هغه امرود په عمرانه بې ورک شي یو امرود هغه به بې زمین نه لاړ شي اختلاف جغرافي دغه دی ورغیر مقلدین او دی خوا چې کوم دی بریلیان مونږ په دې منځکار کې قدم الو په احتیاط سره الو چې دا غیر مقلد ته ګیر رانه دلته بریلیانو شیعګانو ته ګیر رانه شو پنجپیریانو ته ګیر رانه شو په احتیاط سره سره قدم نو د دې اختلاف پیدا ده
د عیسی علیه السلام د راکوزېدو نه بعد به دا دین به بلکل ارض ته عام شي، هر سړی به دومره مؤمن کلک چې درته ویلی نه شم، او هغه به څه برکات به هم ډېر راشي، خو 50 کاله به وي. نو علما لیکلي وایي دا به ولې 50 کاله زر به ختم شي، وایي خپل مابین کې به اختلاف نه چې اختلاف نه وي نو اشته قصه زر ختم دا خو چې اختلاف وي کله چې یو دوه ګاونډی په خپل مابین کې په اختلاف وي یو ته ګوري بل ته یو ګاډی واخیست نو بل کوشش کوي د دوال بیا بل کوشش کوي د دوال هم درې دولت یې روان دی ځکه دی راغی طالبان هم چې کله یو بل سره په دغه کې ضد شي نو بیا تکړه وي ځکه دی راغی موږ دا طالبي کې ټول طالبي دا سبق په اختلاف او په ضد باندې ویلی دا ښه اختلاف دی هغه سره مونږ چې د سودان ملګري هغه سره ما دا چل وکړي زه به څملاستم ځان نه مې غلی کړم چې دی اوږده دی هغه هم څملاست زه به ورو غلی راپاڅېدم بیا بیا زه ولیدم دومره خو به کار چې موږ به د جومات نه مدرسې پورې ورسېدو خو په دې ټوله لاره د ما ته یو خبره ونه زه خو ورته نه وم په کار بیا به مې دغه چا وکړم پیشلې په مسألتون باندې نو دا دغه پکې ده نو دا خو چې د یو بل سره زد راوالي ملا دی ولې به ته ملا کېږي چې زد دې راغستی نه دی دا اختلاف ښه اختلاف دی دې اختلاف کې نقصان هم نشته او دغه جګړې جوړول دا ډېر نقصاني کار دی زموږ ستاسو نه دا دغه ولې پټه ده ټارګېټ راته معلوم نه دی دا لیلة القدر جګړې جوړول رسول الله اسلام ته خو اډر راغلی و چې ته ویې ښیه پیغمبر علیه السلام د کور نه راووت په دې نیت چې دا شپه ورته وښیي امت ته خو بیا د چا په خپل مابین کې جګړه وه د خولې خبرې وي زه راوتېدلم په فلان و فلان یختصمان ما ته الله منع وکړه چې مې ورته حیا نو د لیلة القدر ټارګېټ زموږ نه په څه کې تللی دی په جګړه کې وعن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله كان يقول لا تشددوا تقسيما كيف قل ځان باندې سختی براوړي الله پاک علیکم پتا سبحانه فإن قوما بشک قوم دیو سختی راوړي په خپل ځانونو باندې الله سختی راوستل علیهم په دیو باندې فتلک بقایا هم دا بقایا د دیو په سوامع عبادت عبادت خانو کې او دیار په کورونو کې ورهبانیت او بزرګي وا ابتدعوا ځان نه جوړ کړی و دی لرا ما كتبناها من نو پر کړی دی لرا علیهم په دیو باندې مونږ نو پر کړی په ځان ته زور پر کړی و بیا دا هغه خیال منصاتو نو په خیال نه ساتلو کې ډېر لاړ د کندو ورغېدل یو عمل پتا فرض نه دی نو کتا ونه خیر دی خو کې بیا خو بیا خیال نو کې نه ساتي یو دغه بزرګي جو شروع کړو دا هغه بزرګي د وجه نبی دي چې شمولي سیب دا خیر یې ونه ساتل تباش په دې کې عبدالرحمن بن ابي العميا دی ابن حبان د توصیف کړی دی دوه په اشتره باندې توصیف کړی دی هغه روایت سناتو د صحیح درجه شو نو دا معنا جګړې نه پکار تاسو فارغین هم چې تاسو علاقه کې کوم مشران عالمان دي هغه مخکې راځي دا نه پکار ادب او احترام دا به ښه شی دی چې سړی راوځي چې په خپل باندې فارغ شوم زموږ د علاقې کې کوم مشر مولا و چې هغه په جنازه کې نو ما د خپل کلي جنازه هم نه کوله هغه ته مې جنازه سبا مخکې کاوه نو هغه دعاګانې کولې د مشرانو احترام او ادب وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نازل شعر قرآن کو پینځو او جوه باندې حلال او حرام محکم او متشابه او امثال تدیبا قرآن شریف راغلی تاسو حلال وګڼئ حلال دا اول حکم دار وحرموا الحرام حرام وګڼئ حرام او عمل وکړئ په محکم باندې او ایمان راوړئ په متشابه باندې پس ایمان پر راوړئ او به منئ نو دا الله ته وسپارئ او عبرت حاصل کړئ په امثال باندې حاضر ابن مصابي وربه دي چې شعب ایمان رب فعمل بالحلال وتجنبوا الحرام واتبعوا المحكم په دې کې تاسو ما هغه حدیث مبارک دغه ویلو ان الله خالق فی السماء خالق فی السماء ثم استوى على العرش دا آیاتونه چې دي بس دې متشابهات باندې صرف ایمان او امنوا بالمتشابه هي په تور کې کېږي ما وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الدريدي جو
آغا امر دے بین رشدہ جکتاروی ہدایت داغی فتبعوه داغی پسی ورپسیشا و امر من آغا امر دے بین غیہ جکتاروی گمراہی داغی واجتنبوا داغی نظام بجو ساتا بل آغا امر دے اختلف فی چوانی کی اختلاف شویلے فکلہو اسفار اغیلر الاللہ عز وجل اللہ عز وجل اختلاف بگیر چه شویلے مانا دا آغی دا حکم خفی پاتی شویلے یا آغا اختلاف کی شیخ خلقو پکی جزان نا اختلافات را پیدا کری آغا اللہ تعالیٰ تا اسفارا فکلہو الاللہ عز وجل فدی اخکارو بانی عمل ہوکا اور دا خبرنا دیر شا کہ اللہ کا تو پدغی کی تصنیفات لکی بزا کی مناسب متشابہات کی لکی او دا ثم استوى على العرش فدي خبرنا دیر شا فکلہو الاللہ عز وجل وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ من الشیطان وشک شیطان جلدی کل انسان شرمخ دے دے انسان دفارا فشانت دا شرمخ دگڑو دفزو دا شرمخ کار چلے یأخذ الشعادہ والقاسیة والناہیہ دارانیسی الشعادة زان لچے لئی لرا والقاسیة وقاسیة ناہیہ لرا شازا دا آمی چیلی تویلے کی گی چیزان لشوی بھی دی نور سرے طبیعت نلگی دان لگرزی او قاسیہ آمی تویلے کی گی کہ آغا دا سے دی خپل جماعت در ڈالی در امین لری ودتی دا قاسیہ لوری تی تلی دا او ناہیہ غاڑی تا یوزے کی زان لگے دا دی خپل ڈالی نا خبرت شرمخ چراشی نو دی زان لبانی عملو دی او زی نو دی غاٹی ڈالی بانی ولی عملے لگئی دا غاٹی ڈالی سرا شپون کے ورسارا دے او شپون کے شلگوتے دے دی سا شرمخان سکی گئی جسے بو شرمخان ہر قسم شیزن دا انسان نے ایری دیگی دل زمان پسر بانی شیطان کڑے وار شرمخان خودے پاک جل جل پکی کامیاب کڑے جو دا متداوی ہے شرمخ تداوی ہے چیتا دی انسان نولی لیگن منتا دا مور نسیت کرے دا چیتا دی نظام ساتا ہے نوید دا دونا شیز ندی اخویتا تی چٹی لیگی تا دی دلے لیوی دی دلے میں ندی اخو مسمینی را باندے ما راسی بدبانی دلری نوی نمان دا شید دا شرمخی را بستو یو انسان ایو کولا پا واغان باندے لگیو بیل تغفیر دا انسان دے را دا دولت شید نورالے خاچرالے نو دا غسر دا غوک خبری اتری و سر وقیل کی دا غکو کشتی و مقابلہ کو دوانا دی انسان و ترویلی چی اسی با می دکار نمکو باسی و بے با کشتی و مقابلہ منگی الکومی غلی دی 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 انسان و ترویلی چی رشتے کے ویل آو ویلی گورا دسی دیر را غلی زو توی ما چې د مور نه اجازت رالم او به ترازم چې راشه مون هغه تختیدې زه نه تختم یعنی بتا دی بعد کومار یو دسی وای سب راته ویل دا شکارو کې چې دا دغه چې دا ایوا دی ایوی په دې پان کې به تخپو ور کې په دې کې به زه وداړم چې ونه تختې چې واپس راشه به وګور هغه ول ټیک ده دی پان کې ولا پاور کړو د پاسه پسې هغه تپنا او وت نه کړل دې څه ویلې کیږي ها باندې پسې دا کړل سمي مضبوط دی او به وتړا مونږی وردا پاړه او ته ویلې تا ته چې مور ویلو چې د انسان نظام ساتنه راغی دا معنا انسان دا چلنه ورزي چې هغه تعالی درځي شرم ہوا کچھ دی انسانان میں گیری ار یو حیوان ار چلی انسان نم گیری زکا پدی گڑو پر امین شرات دے دق کرنگی موت و جماعت ناستر ید اللہ علی الجماعت
شیطان بڑے رخوا دے پتاوی گرا تاوی گرا نینی نینی کی بقرآن لے ان الشیطان ہمیشہ کا شیطان چلے ذیق کل انسان شرمخ دے انسان دے پشانت دے شرمخ دے گڑو دے بدو نسی شازی لارا چکمن لری وطی چیلی او القاسیہ دام لری وطی تویلے کی خدا شازہ کی دام آنا چی دی نفرت تے ذکر لری وطی دا خاصیہ دا مانا چی پا گیا پسی لری وطی دا ناہیہ دا مانا چی دا غفلت دا وجنہ لری وطی دا وہی اکم زان لری وساتے وشعابا دا غندونا زان لزان لغنڈی تکی گئی ما وعلیکم بالجماعت والعام ولازم دے پتا سبان جماعت وعام رواہ احمد 5 جلد 242 فدے کہ عمر بن ابراہیم دے نقل کی دا قطادنا نقل دا قطادنا ضعیف دے او بل سند پا کدویم راغلے غری کی اڑول ضعف شتا دینا او دا حدیث دا پارا نور شواہد دیدی کہ جماعت دا غڑے دے دی وجہ نمونی سے جمع چیزی موزو کلا حق اپنے ہی کن شیطان نبقى آمن کی وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الجماعت تحجد ذات الجماعت نشبرن یولیشو فتحفظ دیویس طرح گھڑی اسلام من عنقی دقل سٹنان تزید قالم شواہد شتدین حدیث صحیح دے وعن مالک بن انس مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترکتم اپری خودی دی پیکم فتاسو کی امرین اشو کرونا لن تدلو ہرگز بتاسو گمراہ نشئی ہرگز با گمراہ نشئی ترکم پوری جدا سمنگولی لگولی بہما بدیدوانو بانے بہما بدیدوانو باندے کتاب اللہ و سنت رسولہ رواہ فی المعطا یا خدا پا حمزی سر دے پا حمزی سر راشی نبیائی مانا دا معطا اتفاق کرے شوی معطا اتفاق کرے شوی چی پا غیر دا حمزی نراشی نو مانائی دا آسان نو آسان کرے شوی دے او دیتا ولی معطا وی سر دا حمزی نا چکل امام مالک دا ولی کنو علماء تے پیش کنو او طول قبول کرو چیزا دیکھا کتاب نہیں کرے او بے امام مالک رحمت اللہ علیہ مخفض رچ دا پیسر ہو کرے تاس بدا کرنے کو دادار چاپل مرتبائی کہ زدہ خپل کتاب دریاب لورن او دریاب کی اچھوکا اغیوی ورو خدا بے قیمت کی مالک سے نجات رائی اغیوی نوڑو نمافی چیزا بے نجات والا دے دای دریاب تا ورواچ ولا خبی ورقوا کلوا پس بچی دو لا سلا رالا روا بے رستو جاب بوچ دری پیری دا دی دریاب تا ورچاو واپس بد لا سلا رات لپ دریو پیرو کی پر یو ساچ کی وبونه لگی دے نو بے خوشحال بشوا فکر کلا نجات دے دا یوازی دا معطا دا امام مالک دا پار نجات ندے دا ارمولا دا تسلیم اغیدہ اپنا غلیدہ حکم دے تسلیفات کول سری پکا دے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمائی اور دا قیمت بچہ سب لخصتے شہید ہو شاہ ببل قربانی رغسی شاہ ببل قربانی شاہ زبخ بل تفسیر بطرح کی بمینی ولی اللہ دے پیش سمادہ آوڑے فکر جنا نیو عملی کردار باتیں کرنے کا وہی خدای پاک جل جلالہ کی قبلی مخی چدے معطا دا امام مالک استحفل کتب بعد کتاب اللہ اکلے امام بخاری فالصحیح بولی کو الجامع الصحیح ندا آخر بعد دو علماء اتفاق بدیر آلے کہ استحفل کتب بعد کتاب اللہ اغا البخاری دا حدیث چلے دلتا مرسلن دے و شعب الایمان دے بھی حقیقی دا متصل مرفوع راغلے دا ابو حریرہ نقل لے عن مالک بن انس ابی حریرہ ابو مستدرک کے ہم دا ابو حریرہ سے نظر نقل لے وعن حذیفہ بن حارث الصومالی بس جنہ ختم ہی جنہ صلی اللہ علیہ وسلم